نو نیسه دا دیګ به په دې کېږدو او د دیګمار دپاره چې کوم دی نو ډېر زبردست څیزه ښه کتونکو کاروبار هغه دی چې هغې کې جدیدیت راشي هغې کې پرمختګ راشي نه چې خلک یو څیز ته کیني او بس خرڅوي دې کاروبار کې پرمختګ څه راغی لاول وړانګېټی وه بیا ورپسې دویم شو بیا دریم شو بیا څلورم شو دا شپږم نمبر انګېټی راغله چې دیګ دپاره په کور کې چاولې پکې پخې بس ښه مضبوط پروت دی او بس چې اوس غټې روجې وي د 400 او دې کې د چولې وي او بل د رزړ والا له خو په کار دي چې هغه دا یوسي نو ښه مضبوط چې کوم دی نو په دې کې پراته دي نشته دی نشته زه هم دا راله راکړه خانک دی یا لاندې چې ګوره دې کې چې دا ډېره دغه پکې جمع شي که نه نو بیا او چې دا دیګ دی پیسې په دې یخنۍ کې ښودلې وي نو بیا خو ډېره دغه ده یاره زه یم دا ښه ده زه د خپلو کتونکو ته یم زه یم دا ښه ده دا په دې ښه ده چې چېرته کې داسې دغې که نه لاس هم نه دغه کوي او سیمپل هم ډېر ښه سیمپل دی درنم ده او لږه شو شای هم زیاته ده نو ګوره ما چې څنګه شروع کې یو خبره وکړله د کپړو 400 دکانداران الحمدلله خدای د دوی عزت وکړي خدای د دې قدر وکړي د دې خلکو را سره چې کومه مینه ده کم خلوص دی خو په دې باندې نه چې زه دوی اډورټایزمنټ کوم په دوی باندې نه چې زه د ندیم ټریډرز والا تشهیر کوم په دې باندې کوم چې یو نوی څیز یې متعارف کړو 400 ته یې وروړو 400 خلکو ښه په یو درس سره دغه انګیټی چې کوم دی نو واغستې او له اخلي اوس هم چې دلته کې ناست وم دې دوکان کې 5-6 ګاهکه راغلل او هغوی چې کوم دی دې ځای نه ښه په خوشحالۍ باندې لاړل د څه چې پین خراب شي و هغې ورته ټیک کړه یا چارجر یې د چا سوځېدلی وي هغې ورته ورکړلې خوراک چې دی کوم دی هغه په 75 روپۍ کیلو شو هغې یوړه او دا پکې نه چې مې کومه خبره زه به درته کومه مزید به مخکې ځمه نو د دې د وجې رالمه چې ما یې دا دیګ چې کوم دی نو دا څه کوي او دا غټه انګیټۍ ده څه ده نو هغه وي د دیګ دپاره یا پې غټه پتیلک دی کور کې چې پې څومره سالن دغه کې بس خشاک ورته وله خو دا راته ووایه چې کله دې کې د خشاک دیګ پې پروت دی نو څه کې دا به بیا کوزې او بیا به ورته خوراک اچي دا راته ووایه بله خبره دا ده چې خشاک راوړې دیګ دپاره من راوړو نیم من راوړه هغې باندې خرچه هم سوه دې ته چېرې 5 کیلو په یو ځل وروویشته نو تقریبا دغه 350 روپو جوړېږي یا 370 روپو لکه دړۍ جوړېږي غون دیګ پخېږي زه ما له دړۍ خوراک هم راکړه شا بخره چې راکړه شا دې خبره ځل کوه یو دړۍ به ستاسو دا چې کوم دی نو مکمل پوره دیګ پخېږي او دا دړۍ چې که بدل لکه دا د څو کسۍ دی کې چې دغه کې دې د نیم کیلو ایوریج د کتونکو ته وایم تېر ځل لږه غلطي شوې وه پوه یم که نه د نیم کیلو ایوریج چې دی دا 1.5 غنټه ده چې تاسو دې وړانګېټۍ کې نیم کیلو ور واچو دا پیلټس او دا یو ځل بل شو 1.5 غنټه به دا کار کوي نو زه وایم چې په 1.5 غنټه کې د 5-6 کسانو روټۍ هم پخېږي او ترکاري هم پخېږي صحیح ها کتونکو مخکې خبرې کوو زموږ سره بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی یو وارې بیا ندیم ټریډرز ته راغلي وو ندیم دغه دوکان دغه کاروبار الحمدلله نور خوب وسیع شوی دی او هغه چې موږ ویډیو کړې وه د پېښور نه مردان نه تغبې نه شب قدر نه مومندو نه باجوړ نه ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک رالل او دلته کې دغه انګیټۍ چې کوم دی واغستې کتونکو خوشحالیږو چې د رور بی روزګار ښه شي او د هغه ژوند کې تبدیلي راشي چونکې دا کاروبار چې د چا دی نو د دوی په کور باندې سیلابونه راغلي او 9 فوټه 8 فوټه 9 فوټه چې کوم دی دوی خپله د اوبو نه تېر شوي د دوی بسترې د دوی کپړې د دوی هر څه چې کوم دی نو فرنیچر د لکو روپو هغه وړلی شوي په دغه مقصد باندې هغه ورځ چې هغه ټیلر نه راغلي او حقیقت درته چې ووایم نن هم په دې دوکان کې ولاړ یم او د دې قسم ورته دا ندیم هم خوري چې بیا هغه دوکان ته راغلی ما سجاد کلات والا نه دی په دې 400 کې ډېر مشهور دوکان دی حاجي ظفر خان او وراجه چې یو جوړه کپړې درله درکمه هغه مې په دې دوکان کې ځان له خوښې کا نو بیا لاړو هلته کې عرفان له او واپس چې رالم نو یو نوی قسم مې ولیده نو ما ویل چېرې دا تاسو سره متعارف کړم دا د دیګمارانو دپاره یا په کور کې چې چا غم خادي وي اومه وي نور څه فنکشن وي د هغې دپاره چې کوم دا لویه انګیټۍ راله
ښه بیا کتونکو لکه ندیم چې کوم دی نه یوازې په خپله کاروبار کوي بلکې 400 کې نورو خلکو له همداسې کاروبارونه روان کړل خو بعضې خلکو چې کوم دی نو د هغې نه لږه غلطه پیدا واخیستله هغوی پکې هغه کوالټي وروړله چې په هغې باندې ودرېږي نو هغه وزن نه برداشت کړي دا زه تاسو ته یو قسم ښیم ښه تاسو داسې نه چې یو سړی د باندې یو ځای کې انګیټۍ خرڅوي نو هغه خو به ته به رنګ ویني چې به ټول سټیل دي نو ټول سټیل نه دي په دې سټیلو کې فرق دی دا دویم قسم دی د دې وګوره دا باقاعده چې کوم دی لاندې پکې ښه د خانک چې کوم دی وړه پکې غږلی شي خانک هم د سره پکې دې کې ملو شو دا دریم قسم دی وګورئ دریم دا پکې څلورم قسم دی د دې خوبي دا ده چې چېرته یو سړی د ماشومانو یاره ساتي چې یاره دې له ګوتې وروړي او لاس یې ونه سوځوي نو دا چې کوم دی نو دا اور یعنې ګرمیږي نه دې کې به اور بلیږي خو دا به ګرمیږي نه او دا چې کومه ده نو بل سایز دی وړوکی او مضبوطه دې ته وګوره دې دغه ته دا په دې کې وړوکی دی او چې کوم سایز تاسو اخلی نو چې زه تاسو ته غوړې دغه کوم هغه دا دې ځای کې دوی د مجبورۍ نه یې ښودلی دی چې ځکه چې یو سړی ورته وایي چې په پلانکي دوکان کې خو په دې پیسو خرڅېږي او ته په دې خرڅې نو هغه ورته وایي راشه که نه ورور مې ویله ده ویله خو دا ده صورت حال دی ښه بیا بله خبره دا پینونه چې کوم دي نو دا دوی ځان له دا سوځئ دا سوځئ دا دوی چې کوم دی ښه کوالټۍ والا د ځان سره روړي دي نو دا هم ورته دوی لګوي د دې دا دغه وي چارجر یې ما دا تپوس نه وکړه چېرې د دې خو چارجر هم سوځېدی شي ځکه چې موبایل چارجر خو هفته پس خراب وي نو هغه هم دوی ځان سره روړي دي او هغه دغه کوي دا چې باقاعده سلو کېږي تیزېږي ډېرو خلکو له چل نه ورځي زه دې دوکان کې ناست وم نو ډېر داسې کسان رالل نو هغوی نه به دا ډېر تیز پاتې شوي وي هغې سره چې کوم دی نو اکثر دا اور ته دومره دغه شي چې دا ځای دا وسوځئ احتیاط هم لږ پکار دی او دغه ندیمه په خیر څنګه ښې بله درته د ننني پروګرام کې بله د پیدې خبره کوم ما په 100 روپۍ خبره کړې وه چېرې دا تاسو ته په 100 روپۍ چې کوم دی نو دا به بلاویږي د هغې نه ښه کوالټۍ والا راغی په 75 روپۍ کیلو په 75 روپۍ کیلو چې کوم دی نو دا سیز راغی او دا هم یو پیدا شو 15 روپۍ فرق پکې دا هم راغی دا خوراک هم چې کوم دی نو صرف دوی سره دلته کې ملاویږي بل چا سره نه ملاویږي ننني دغه کې دا ده ښه ندیمه څنګه ښې خلکه خو د لرې راځي اخلي الحمدلله د دیر باجوړ منګوره او دې خوا د هنګو کرک ډېر اسماعیل خان ډېر لرې نه الحمدلله د دې طرفونو خلک رالل دلته چې که یو سړی راځي اعتماد له به راځي څنګه چې تاسو مخکې وي دلته خلکو داسې مال ایښی دی چې هغې باندې موږ د 1 من وزن دغه کوو دعوه کوو نو د هغې به 25 کیلو هم نه برداشت کوي زما هر انګیټۍ اوس پکې یو موږ سره راغلی ده هغه به 1.5 من نه واله تر د 2-3 منو پورې برداشت کوي هغې باندې موږ دیګ ږدو او ستاسو مخکې به انشاءالله ږدو هغه به کار کوي ښه خو دا ده چې دا کاروبار خو په 400 کې په ړومبني ځلو اوس خلکو تاسو نه یوړل د ځان له پکې له 100 روپۍ مزدوري وکړي خو ډېرو خلکو چې کوم دی نو دغه څیزونه دي یارې پلانکي دوکان کې وي ارزان دی نو ارزان څیز خو تاسو ته هم وې دغه انګیټۍ لږه راواله دا زه د کتونکو ته هم ښیم چې ارزان څیز به تاسو یو څه خو کور به پرې بیا پښیمانه یې لکه دا څیز دی دې ته وګورئ دا په بازار کې په مارکیټ کې عام ملاویږي ټیک شو جي خو ریټ پې ارزاني خو کار به هغسې نه کوي زه چې چاله ورکوم پیور سټیل کې به ورکوم جي دا وګورئ د دې انګیټۍ وزن او زما د ټولو نه سمال سایز چې دی دا 1 کیلو او 900 ګرامه ده چې دا په مارکیټ کې عام ده زما د ټولو نه سمال سایز چې دی نو 2 کیلو او 200 ګرام په ګارانټۍ په ذمہوارۍ وي دلته او جی صحیح ده کتونکو لکه کور ته سړی وړي دی دغه ته وګوره او بیا دې ته وګوره د دې چې کوم دی دا نو دې فرق ته وګوره لاول خو دا دی بیا دا وګوره دا لاس کې چې کوم دی نو کم دغه دی ښه دا ګجرات ته تا خو بیا ماډر ورکړی دی چې یو ټرک را روان دی نو دا خو لکه ډېره کاروبار نور هم وسیع شو که نه څه فرق محسوسوې او څه وایې خلکو ته یاره الحمدلله مونږ چې کله سره دغه وشو ویډیو د موږ وایرل شوه الحمدلله ډېر لرې نه خلک رالل دیر نه سوات نه بدقسمتۍ نه په هغې زموږ نه نمبر تللی نو د یو پنجابي نمبر پرې راغلی نو هغه راته بېله مسله وه هغه پکې بیا په څه باندې سودا شو به درته یاره ما له هم یو انګیټۍ راکې
نو بس څه کې ورسره خو نمبر غلط تلو صرف یو انسا کې فرق وي یو انسا هغه خو ډیر تنگ شو مسله ورته صحیح نو بل دا خبره الف خان به چې دی کې موږ دا اډریس ورکړم دي 400 موږ پکې مردان روډ چونکې یاد کړی نو ډیر خلک مردان ته لاړ شي پرون هم تقریبا یو څلور کسانو داسې چې ته موږ کال هغې موږ ته کال وکړو چېرې موږ خو 400 کیو په مردان کې 400 چوک کم دی ما چې نه ځي تاسو مردان ته تللی په مردان کې خو 400 چوک نشته تاسو به 400 ته راشئ نو 400 چوک خو دا ګورې چې فاروق اعظم چوک د 400 او بیا چې یو څو قدم راشي نو ترکاڼانو محله ده ترکاڼانو محله کې دا کم مارکیټ چې جوړ دی په دې الیاس خان مارکیټ کې ډومبني دکان دی په پوړو به لږ شانتې روخې جې یو څلور پوړی خو تاسو د مخې ته نور څه راځي نو یو څلور پوړی په بر او بیا تې جنګلي تو دی په هغه ځای کې چې کوم دی نو دغه دکان دی نو دغه اډرس دی بالکل نو ډېر خلک مردان ته روان دي ډېر خلک مردان ته روان دي بیا هلته ناغي چې کوم دی واپسې موږ له راشي نو تکلیف شي که نه نو موږ وایو چې دې کتونکو ته یو ځل موږ بیا هم دا اډرس دغه کوو چې چاته زموږ د دغه نه تکلیف دا میلو نه شي چې موږ له راځي او هغوی لکه دومره تکلیف وکړي مردان ته لکه د پېښور نه پرون کسان لاړل مردان ته بیا واپسې موږ له دلته رالل ښه دا څلور یو دوه درې څلور پنځه بلکې شپږ قسمه بالکل شپږ قسمه انګیټۍ دلته کې میلاویږي ښه ان شاء الله موږ دې کو مزید هم دغه کوو لکه بعضې خلک کوی شرط دا دوی د ګوجراواله نه مال راوړي خو لکه جوړ دي د یو عام فیکټرۍ نه شکر دی هغه د موږ هلته یو خپل فیکټري ده موږ خپل هلته ډیزاینینګ کوو خپل دغه کوو خلک خو په دې نه دي خلک وایي چې یاره بس لاړ شه ګوجراواله نه هلته خو پنجابیان ناست دي هغې یو ډېر ګنده مال خلکو له ورکوي چې هغه بیا دلته پرې مارکیټ کې لکه چې څنګه زموږ د روډ تاسو ته دا وښوله دغه یوه چې دغه ارزان پرېوځي ما یې راشه دا به زه هم یوسمه چې دا ارزان سیز نو خلک سیز ارزان خوښوي ارزان دې ته نه ګوري چې دا ماله کار څومره کوي یا څنګه کوي یا وزن برداشت کوي یا نه برداشت کوي نو موږ دا وایو چې سیز یو څه کوالټي شي دونه فرق یې نه وي د لږ شل روپو فرق وي که نه ښه دا کومه انګیټۍ چې تاسو ذکر وکړو لکه موږ خو دا وایو چې دا کور کې بلیږي چې موږ ته ته هم راځي که نه بالکل نو دا تاسو وایي چې دا بار نه ګرمېږي دا یو د دې وزن دی 5 کیلو ها اسه بخکاری وړه پر دې وزن چې کوم دی 5.5 کیلو لري سټیل بالکل پیور سټیل دی ها ٹھیک شو جی بل د تاسو کتی شي جی ها دې کې بیا یو بل چیز موږ استعمال کړي خلک چې مالوش دی خو مالوش نه لري دا د شیشې چې کوم دی دا یو مالوش غونډې دی شیشه ته جوړیږي هغه چیز موږ دې استعمال کړي چې هغه نه به هیټ بار نه وي کمره به ګرمۍ د دې چې کوم دا باډي ده دا به نه ګرمېږي ماشوم راغی لاس یې کېښود اور بل پروا نشته یا زنانه د دې قیمت خودي شو بعضې خلک راشي یاره کنسیشن یا راغوټې که نه هغې لپاره موږ هسې بیا هم ستاسو مناسب ګټه نارمل چې کوم دی موږ د دې راغی کړی چې یاره 4000 روپۍ او بیا چې کوم دی لکه دې کې دا 2000 کې مشتری 2500 کې مشتری 3500 کې مشتری مختلف ریټونه لري مشتری کتونکو واضح شوه نن دغه دی لکه ډېر خلکو به د ریټ دغه کو چې یاره تا پې ریټ نه دی ورکړی دا دی خو دلته کې سړی راشي نو د دوی سره ما خبره کړئ مناسب ګټه کوو دا نه چې یاره دا سیس خر شي دا لاړ شي بل دا خوراک چې کم دی دا په 75 روپۍ کیلو دا د دوی سره ملاویږي نو دا ته د 4000 روپۍ باندې دا ملاویږي او ډېر مضبوطوالی لري دغه شانتي د 2500 نه واله تر 2000 نه واله 2000 نه واله تر 6000 پورې چې کوم دی نو د ښه نه ښه انګیټۍ او کوالټي به هم انشاءالله همغه شانتي دا نه تیاره زمونږ کم 2000 روپو والا مال دی او یاره هغې کې به موږ کوالټي ډېره کمزوري کړي یا به بېکاري نه هغه به انشاءالله ښه دا پین وسوځي دلته وړلی شي بالکل جی فین وسوځي موږ فین بدلو کولی شو موږ اول کوشش دا کوو چې یاره همغه څیز ټیک کو ورته مرمت کو چې را چا پسې خرچه را نه شي هغه خپل دلته کسان شته پیږي بالکل بیا بل دا چې اوس مطلب یو سړی و چې ما سواد ته یوړه یا دیر ته مې یوړه یا چې کوم دی ډېر خان ته مې یوړه نو زه به څنګه ټیک کوم نشته دی هغې چې کوم دی هلته مطلب دا یو پی ایس والا شو یا هغه والا شو چې څوک دا پټي ټیک کوي هغې سره دا ټیک کېږي او چارجر یې انشاءالله موږ سره ښه ډېرې اویلیبل دی ملاویږي او بار عام مارکیټ کې مس ملاویږي ښه ګرانو کتونکو دوی په اړه هم په ټیسس چې کوم دی لیږلي دي په هغې 800 روپۍ په هغې خرچه راغلې ده خو خلکو ته نه غوښتي دي نو په هغې هم لیږلي دي اوس هغه خرچه چې کومه ده خو بار ده چې یو سړی یې بنو ته لیږي یا ډېر اسماعیل خان ته لیږي نو په هغې باندې 1000 دغه شانتې خرچه راځي د وزن مطابق که نه هلته تول کوي
نو په اډر باندې دوی چې کوم دنو خلکو تاستولې دي او داسې ورځ ده چې 2,200 پر ورځ کې خرڅ کړي دي او خلک دې نه مطمئن تللی دي. ما سره 400 ډېر لوی سیاسي خلکو چې کوم دنو رابطې وکړو هغوی هم دلته کې واغستل. بالکل جی بېشکه لکه موږ ډېر سیاسي خلک هم راغلي دي داسې نور چې کوم دي 19 ګریډ افسرانو پورې دلته موږ راغلي دي او ډېر په مینه راغلي چېرې او پیدې څه دي داسې ستا په نظر کې اوس به نور هم تجربه شي فایده خو یې ګوره جي چې موږ چاته انشاءالله څه ښودلی را هماغه شانتې کامیابه ده خلک چې راشي ښه خوشحاله وي. چېرې مطلب کمره کې راته لوګي نشته ری کمره راته ښه مزېداره ګرموي پخلی راله ښه زر کوي د عام ګیس نه د دې پخلی ځکه تیز دي چې کله دې طرف فین سټارټ وي او د دې هغه نه به ته هیټ سیوا وي. بل یو خبره کوم جي بعضې خلک یاره دا خشاک کله کله ډېر زر سي دي کنه څونه دا فین تیز وي چې فین تیز وي نو خشاک په زر سي دي. نو زه خلکو ته یم چېرې دا فین لږ نارمل ساتئ لوګي به هم تاسو ته نه وي پخلی به هم ستاسو زر کېږي او خشاک به ستاسو کم شو. ښه کتونکو ندیم چې کوم دی کومه مشوره ورکړي لکه خشاک دی په 75 روپۍ کیلو دی نو یو دړم پکې کېږده نو اوس هغه تاسو له صرف مشوره درکړه چې یاره لږ به نور دی نور د دې دا د دې سیز دپاره جوړ دی سوزکي د شپږو سورلو دپاره جوړ دی اوس پې موږ بر او لاندې خلکه زوړن کړي وي نو هغه خو فرق پکې راځي که نه یا رشکه چې کومه ده په رشکه کې څومره کسان راځي او موږ یې بره چت هم خېجولي وي په هغه چتی باندې هم کینولي وي هغه زموږ کار دی. دا انګیټۍ جوړه چې کومه ده نو دا دې خوراک له ده خو تاسو له پکې جرنل یو مشوره درکړي چې غوړه دړه پکې کېږدی نو لږ به دا وخت په لږ ډېر اخلي نو هغه اوس تاسو خوښه ده اوس هغې سره پین وسوځېده نو پین خو د دوی چې مرمت کوي لاول خو دغه کوشش کوي چې نه وي نو خپل مناسب قیمت یې دغه 300 روپۍ پورې غالبا دغه راځي 200 پورې 300 پورې چې کم دی نو دغه دی نو دغه هم درته یو وارې بیا دغه پروګرام را تازه که مخکې د سره شیر کې اوس هم په مارکیټ کې په 100 روپۍ کیلو دی خو موږ مخکې هم دا راته کړو چېرې د عوامو فایده موږ خپل هم لټو موږ هم دا نه چېرې له 100 روپۍ نه ګټو نه موږ هم له 100 روپۍ ګټه هم کوو خو موږ وایو چې مناسب ګټه خلک اوس هم په 100-120 روپۍ کیلو بار دینو کې په 120 روپۍ کیلو هم دا خرڅېږي موږ صرف په 75 روپۍ کیلو. ښه کتونکو کله موږ د دې خلاف نو هر کاروبار وده کوي هر کاروبار بیا بیل بیل مارکیټ جوړیږي او په هغې کې بیا په هر دوکان کې وي خو د یو دوکان نوم چې لاړ شي لکه ندیم اوس یو برانډ شو برانډ یو خو 400 کې دا ډومبنې روزګار روان که بل په روزګار کې دوکه نه کوي درته ډېر کولو وي چې وروره د دې دا د کوالټۍ د قیمت یې دا دی د دې دا دی قیمت یې دا دی د دې دا دی قیمت یې دا دی نو دغه خبره نه کوي نو کاروبار کې دوکه نه ده پکار صفا خبرې کول پکار دي چې دا زه تاله په دې قیمت در کوم او د دې دا کوالټۍ دی تا ته وي چې 2000 نه واله تر 6000 پورې دغه یو دغه دی نو انشاءالله بیا به راځو الله دې کړي چې دوی دغه کاروبار هم دغه شانتې مخ په وړاندې روان وي خو څه وایي وي نکالو سے خوشیار یو خبره کېږي که نه نو دوکو نه خورئ ښه راشئ مطمئن به په ګجرات کې چې په کم نرخ هلی نو تاسو ته په ندیم ټریډرز کې په هغه نرخ میلاویږي یا په پېښور کې لا ما نه لیدلې ما ته هغه چې د انګونه چا کال کړو یاره پېښور کې بس ډېر وګرځېدم نو هغه بیا راغی دلته کې د مردان نه خلکه دلته کې راځي ځکه چې هغه خلکو او دې ته وایي سولر انګیټۍ هم ورته ویلی شي ښه په بیټرۍ باندې هم چلیږي په شیشه باندې هم چلیږي په بجلی باندې هم چلیږي نو هلته کې دا کومه چې دې 4000 کوي نو دا 6000 او 7000 د دې د قیمت دی دا تا ته نو دلته کې فرق دا دی نو انشاءالله دغه پروګرام هم خوښ شوي ستاسو د پیدې دپاره کوم او په دې مقصد هم کوم زموږ مثال د ړندو د کڼو دی موږ ته به ښې یو خبره به راته ښې چې چېرته لاړ شم کوم ځای ته لاړ شم تاسو چې بالکل 400 ته راشئ فاروق اعظم چوک ته په مردان روډ باندې ترکاڼانو محله ده په ترکاڼانو محله کې الیاس پلازا ده او په هغې کې په پوړو باندې یو څلور پوړی چې کراس کې لومبني دوکان راځي مخې ته به تاسو ته انګیټۍ چې کوم دی نو هغه ښکاري راشي واخلې ډېره مننه خوشحاله